أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځمه سپارہ آیات نمبر 100 دی آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د هجرت برکات ظاهره او برکات باطنه بیان کړی دي چې دی آیات کې الله پاک جل جلاله وعده کړی دا چې کوم کس ته الله پاک او د هغه د رسول د رضا د لپاره هجرت وکړي نو د د لپاره الله پاک جل جلاله په دنیا کې لارې کولاوي او د د لپاره الله پاک جل جلاله په دنیا کې خپل او بهترین ټکانه ورکړي دنیا کې وته لارې الله پاک جل جلاله کولاوي او خپل او بهترین ټکانه مو د الله پاک جل جلاله ورکړي په دنیا کې او د آخرت ته ثوابونو د درجاتو هغه د خود انسان ذهن اړو رسی څنګه قرآن مجید کې ځای په ځای باندې الله پاک جل جلاله د جهاد حکمونه کړی دي او د جهاد برکات بیان کړی دي دکشان الله پاک جل جلاله د قرآن مجید په ډیرو آیاتونو کې د هجرت فضیلتونه ذکر کړی دي لکه سوره بقره کې الله پاک جل جلاله فرمای ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بشکه ها کسان چې ایمان راوړي دي او هجرت کړي دي او دی جهاد کوي په لار د الله کې نو اولئک يرجون رحمت الله دا خلق دي يرجون رحمت الله چې امید دي چې الله پاک رحمت بدوی دی باندې الله پاک جل جلاله رجوع رحمت وکي او الله پاک ډیر بهونکی او مهربان دي دا رنګ بل ځای کې الله پاک جل جلاله سوره توبه کې فرمایي چې الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله آګسان چې ایمان راوړي دي او هجرت کړي دي او جهاد کوي په لار د الله کې باموالهم وانفسهم د خپل مالونو سره د خپل جانونو سره نو اعظم درجه نو لوی درجه دوی عند الله د الله په نسبت باندې اولئک هم الفائزون داخله کامیاب نو زې په زې باندې الله پاک جل جلاله د څنګه د جهاد فی سبیل الله دا غیب برکات بیان کړی دي نو دک شان دی الله پاک جل جلاله د هجرت برکات بیان کړی ځکه نبی علیہ السلام فرمای الهجرت تهدم ما کان قبله هجرت شدی هجرت چې څوک وکي نو د هجرت نه مخکې چې څومره ګناهونه د ګړي هغه د الله پاک په دې هجرت باندې معاف په دې هجرت باندې د الله پاک جل جلاله هغه مخکنی ټول ګناهونه معاف کړي نو دې کې د هجرت فضیلتونه ذکر دي چې الله پاک په دنیا لارې په کولاوي خپل بهترین ټکانه بوت الله ورکړي نو دې کې فرمایي الله ومن يهاجر او هغه څوک چې هجرت وکي ومن يهاجر او هغه څوک چې هجرت وکي فی سبیل الله په لار د الله کې یجد نو دی به بیا مومي فی الارض پزمکه کې مراغمن زید اوسېدو کثیرا ډیر وسعتا او فراخه څوک چې د الله د لپاره هجرت وکي نو الله پاک د لپاره د خپل کلی پرېښی دی او خپل کور پرېښی دی خپل آرام او راحت پرېښی دی نو د به الله پاک جل جلاله داسې څیزونه ورکړي مراغمن زید اوسېدو کثیرا ډیر وسعتا فراخه ځای به الله پاک جل جلاله ورکړي مراغم دا چې کوم دی مصدر دی دا د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدو ته ویلی شي یا چې کوم ځای ته انسان منتقل کېږي هغه ځای ته چې کوم دی مراغم ویلی شي نو الله پاک جل جلاله به دغه خلکو چې څوک هجرت وکړي ښکلې ټکانه بوله ورکړي بهترینه ټکانه نو مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې د بهترین ټکانې نه مراد رزق حلال دي چې حلال رزق او ښکلې رزق بوله الله پاک جل جلاله ورکړي او حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې
چې د دینه مراد خپل کور دی چې کم سړی د الله د لپاره هجرت وکړي الله به له خپل کور ورکړي او دغه رنګ بعض نور مفسرین فرمایي چې د دینه مراد غلبه ده چې په کافرانو به الله پاک دي ته غلبه ورکړي عزت به الله ورکړي څوک چې هجرت وکړي الله پاک یې نه ضایع کوي حضرت ابراهیم علیه السلام هجرت وکړو الله نه دی ضایع کړی حضرت موسی علیه السلام خپل کلی او کور پرېښودو الله نه دی ضایع کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه مکه مکرمه پرېښودله الله جل جلاله له مدینه منوره ورکړه او بهترین کورونه ولا الله ورکړه او خپل ژوند ولا الله ورکړه غلبه ولا الله ورکړه مکه مکرمه کې به کافرانو ظلمونه کول دي بس نه وي او چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د هجرت برکت دا دی چې د هجرت په دویم کال باندې بیا جنگ بدر شوی دی او جنگ بدر کې الله پاک جل جلاله مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورکړي دا غي نه پس هغه بیا ټول عمر چې کوم دی الله پاک جل جلاله فتح او کامیابی ورکړي نو هغه هجرت وکړو د هجرت برکات دو چې بعضی صحابه دومره غریبانان چې دغه د ډوډۍ درک نه لګیدو خو چې کله هجرت وکړو الله پاک جل جلاله مال ورک او صحابه فرمایل چې کوم ټول عمر د دنیا د لپاره دومره مهنتونه کړې نه دومره مال به الله مونږ له نو راکړي څومره چې الله پاک جل جلاله مونږ له دین باندې راکړي د کیسر او د کسرا غ تاجونه هغه به صحابه بیا په لته باندې وای نو الله به له خپل کور ورګي چې څوک د الله د لپاره هجرت وکړي الله به له خپل ځای ورګي الله به له رزق حلال ورګي مالداري بولم الله ورګي عزت بوله ورګي غلبه بولم په کافرانو باندې ورګي او دا ټول الله پاک جل جلاله دا چې کوم صحابه ول ورګل ابو هريره رضی الله عنه بیا خپل ځان ته کله وی د صوبې گورنر مقرر نو کله به خپل ځان دی ابو هريره ته هغه ابو هريره وی چې ته چې کوم دی یو قبيله غلام وي او طالب تنها صرف دا درکول چې صرف ته مړول ډوډۍ به در په مړه خېټه درکول دا بستا تنها او ستا حال داو چې هغه په کله په سفر باندې تلون ته سر پیاده روان ا قبيله والا چې د چا دی نوکرو ابو هريره رضی الله عنه نو خپل ځان ته دا خبرې کولې اے ابو هريره ته دی یوې قبيله نوکر وي نو تا تنها دا و چې طالب صرف ډوډۍ درکوله او چې تب هغه په کله په سفر باندې تلل نو تب ور سره پیاده روان وي او چې کله به قبيله والا ادریدل او دمه به کول نو تا لرګي راغونډول بیا ابو هريره تعالی الله پاک دا مقام درکو چې د غونډي صوبې گورنر ولګو نو بعض صحابه غریبانانو او چې هجرت وکړو الله پاک جل جلاله مال ورکو نو دا د هجرت هغه برکات دي او دا د الله پاک جل جلاله وعده ده چې خپل ځای بوله الله پاک ورکي غلبه بوله ورکي الله پاک دغه رنګ چې کوم دی عزت بوله الله پاک ورکي خپل کور بوله ورکي رزق حلال بوله ورکي ومن يهاجر او هغه څوک چې هجرت کوي فی سبیل الله بلا رضا الله کی یجد نموی بده فی الارض پسمګه کی مراغمن زید اوسیدو کثیرا ډیر وسعتن فراخه زیب مومی ومن یخرج او هغه څوک چې اوزی من بیته د خپل کورنا مهاجرن هجرت کوونکی وی الی الله طرف ته ورسوله او د هغه رسول طرف ته ان الله او د الله د رسول د لپاره هجرت کوي ثم يدركه الموت بیا راشي هغه ته مرګ پلاره کې ته مرګ راشي یو کس دی هغه د خپل کور د هجرت په غرض باندې اوتلو پلاره کې ولا مرګ راغی د هجرت اغزه ته اون رسیدو فقد وقع په تحقیق سره ثابت شو اجره د اجر علی الله بالله باندې او چا چې هجرت کړی دی دغه عمر اجر او ثواب به الله پاک جل جلاله دغه کس ته ورکړي دغه عمر اجر به الله پاک جل جلاله دغه کس ته ورکړي او دا غالبا چې د آیات د خالد ابن حزام رضی الله عنه په حق کې نازل شوی دی چې د چې کوم دی حبشه ته هجرت کو پلاره کې مار اوچ شو پلاره کې وفات شو نو دا آیات نازل شو دا د خالد ابن حزام رضی الله عنه په حق کې نازل شوی دی نو دی کې الله فرمایي چې ومن یخرج او هغه څوک چې اوزي من بیته د خپل کورنا مهاجرن هجرت کوونکی وي الى الله طرف ته ورسوله او د هغه رسول طرف ته ثم يدركه الموت بیا راشد تمرغ فقد وقعان په تحقیق سره ثابت شو
اجره د اجر علی الله په الله باندې وکان الله او دی الله تعالی غفور الرحیم بهونکی او مهربان ومن يهاجر او ها سوک چې هجرت وکي فی سبیل الله په لار د الله کې یجد نبیا مومی فی الارض یجد مومی با فی الارض پزمکه کې مراغمن زید اسیدو یا زید آرام کثیرا ډیر وسعتا فراخا ومن یخرج او هغه سوګو چې اوزی من بیته د خپل کورنا مهاجرن هجرت کوونکی وی الی الله الله طرف ته ورسوله او د هغه رسول طرف ته ثم یدرکه الموت بیا راشد تمرګ فقد وقع عنه په تحقیق سره ثابت شو اجره د اجر علی الله په الله باندې وکان الله او دی الله تعالی غفور الرحیم بهون کې مهربان ومن يهاجر او هغه څوک چې هجرت وکي فی سبیل الله پلار د الله کې یجد مومی با فی الارض پزمکه کې مراغمن زید اسیدو کثیرا ډیر وسعتا فراخا ومن یخرج او هغه څوک چې اوزی من بیته د خپل کورنا مهاجرن هجرت کوونکی وی الی الله الله طرف ته ورسوله او د هغه رسول طرف ته ثم یدرکه الموت بیا راشد تمرګ فقد وقع په تحقیق سره ثابت شو اجره د دې کس اجر علی الله په الله باندې وکان الله او د الله تعالی غفور الرحیم بهون کې مهربان فقد وقع اجره په تحقیق سره ثابت شو اجر د علی الله په الله باندې مطلب دا چې کوم خلکو هجرت کړي دي څومره اجر الله اغي تر ورګي نو دومره به دې کس ته ورګي چې د هجرت زه تر لا رسیدلې نه دی په لار کې ولا مرګ راغلی د بم الله پاک جل جلاله دغه اجر ورګي او دنیا کې خودی پاتې نشو دنیا د برکاتو نه دی محروم شو البته د آخرت هغه لوی درجه به الله پاک جل جلاله ته ورګي او دا سړی سوچ کې د کابلیانو ته وګورئ دی هجرت کړي دي نو الله پاک جل جلاله به دلته مهربانه شوی یو کابلی په سړی غریب اونم ټول خپل کاروبار څوک چې د الله لپاره هجرت وکړي د الله د رسول لپاره الله پاک یې نزدیک الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه برحمتك يا رحمن